बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तानो उम्मीद लरम چې تاسو به ښه خوشحاله یې او چې کوم ځای کې هم یې نو الله جل شانه دې تاسو ښاد آباد اور خوشحاله ساتي. زما عزتمندو نن دا ویډیو ډیره زیاته ضروری ده. تاسو به دا ویډیو مکمل ګورئ او کمپلیټ په ګورئ. یو دوه احادیث په تاسو سره زه دې کې شیر کوم، خو د هغې نه وړاندې ستاسو د ټولو ملګرو زه ډیره زیاته شکریه ادا کوم چې څومره زه شکریه ستاسو ادا کم نو هغه عمره کمه ده، ځکه زما عزتمندو زمونږ په مدرسه کې کار کېدو په هغې باندې ما صرف یو وړه مختصر ویډیو جوړه کړه. د ویډیو جوړولو نه پس زما عزتمندو یو کس یو ملګري هغه کیدای شي هغه ملګری دا ویډیو ګوري هغه مکمل چې څومره هم ماربل لګېدل د هغې پیسې راولېږلې 1,90,000 روپۍ، بل ملګري 1,00,000 روپۍ راولېږلې، بل ملګري 50,000 روپۍ. لکه یو کس به تاسو ته زه سی حسابومه والحمدلله ثم الحمدلله 7.5 لاک روپۍ چې کم دی نو زما عزتمندو بهر نه چې کم دی نو ملګرو مسافرو راولېږلې. دا صرف اور صرف مسافرو دا پیسې رالیږلي دي، پاکستان کې چې کم دی نو چا لانی دي رالیږلي. صحیح شو. ښه، د هغې نه علاوه زما عزتمندو پیسې چې کم دی نو ډېرې زیاتې سیوا شوې، نو بیا مونږ په مدرسه کې کیمرې ولګولې. دې دپاره سیفټي دپاره کیمره چې کم دی نو ډېره زیاته ضروري ده. هسې هم چې کم دی نو حکومت لکه یا کال پس یا میاشت پس یا چې کم دی هر کله به هغه وایي چې دا کیمرې ولګوئ، خو مونږ د مخکې نه چې کم دی نو ولګول. یو سیفټي ده او بله دا زما عزتمندو چې دا حکومت په مونږ دا کار کوو نو بس مونږ د مخکې نه وکړو. ښه، د هغې نه علاوه زما عزتمندو زمونږ یو بل ملګری دی ډېر زیات چې کوم دی نه مخلص دی او هغه نمبر تاسو ته زه په سکرین باندې در کومه. هغه وایي زه یو مدرسه خپله ذاتي جوړول غواړم او هغې کې چې کوم دی مطلب دا دی چې داسې ځای کې مدرسه جوړوي چې هغه ځای کې مدرسه نشته، هغه ځای جومات نشته. نو زما عزتمندو دا ویډیو تاسو پوره وګورئ، ځکه په دې کې یو دوه احادیث تاسو ته وامه نو کیدای شي ستاسو لپاره ډېر زیات چې کوم دی د نجات ذریعه او ستاسو ډېر زیات چې کوم دی نو خوښ به شي انشاءالله تعالی. یو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم او د ابو جهل عتبه او شیبه او د یو 2.5 کاله زوړ مړی ژوندي کول یو هغه کیسه ده. او هغې نه مخکې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې کم یو سړی چا سره په دنیا کې مینه ساتي، محبت ساتي او زړه هغه سره لګېدلی نو د قیامت پر ورځ به هم هغه سره پاسي. صحیح شو. زما عزتمندو که تاسو چارې یو چرسي سره مینه کوئ، محبت کوئ، قیامت پر ورځ به هغه سره پاسي. همدردي یو شی دی، محبت او مینه بل شی دی. صحیح شو. دې کې ډېر زیات چې کم دی نو فرق دی. تاسو چې کم دی نو غل سره مینه کوئ، محبت کوئ، د قیامت پر ورځ به غل سره پاسي. که تاسو چارې عالم سره، حافظ سره، دیندار سره، تبلیغي سره مینه کوئ نو قیامت پر ورځ به تاسو چې کم دی نو هغې سره پاسئ. که تاسو یو عالم سره مینه کوئ نو تاسو به د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په ټولګي کې پاسئ او تاسو به د انبیاو په ټولګي کې چې کوم دی نو پاسئ. ولې چې حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم ارشاد مبارک دی العلماء ورثة الانبیاء. علما چې څومره هم دي نو دا زما وارثان دي. علما په میراث کې چې کوم دی ځمکه نه پرېږدي، جایداد نه پرېږدي، پیسې نه پرېږدي، بلکې صرف اور صرف قرآن، احادیث یعنی علم اخروي علم دا چې کوم دی نو پرېږدي. نو زما عزتمندو تاسو اوس خپل په ګریوان کې سوچ کوئ چې مونږ چا سره مینه کوو، مونږ چې کم دی په دنیا کې چا سره مخته یو. یعنی چې کم یو تا لیډر خپل منتخب کړی دی، کم یو تا یو کس سره ستا مینه ده، که هغه ستا دوست دی، که رشتهدار دی، که هر څه دی، ته هغه زندګۍ ته وګوره چې د زندګۍ په نیکې طرف باندې روانه ده که بدې باندې روانه ده، دی ما جهنم ته بوځي که دی ما جنت ته بوځي. نو زما عزتمندو چې کم یو سړی تا جنت ته بوځي ته د هغه ملګرتیا وکړه، ځکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی چې تاسو چا سره مینه کوئ نو قیامت پر ورځ به الله جل شانو تاسو هم هغی سره پاسئ. ښه، زما عزتمندو یو بل د کیسه ورته کومه، تاسو به چې کم دی ډېر زیات حیران شئ. د هغې نه مخکې ته وایم دا نمبر تاسو ته په سکرین راځي، دې باندې وټسپ نشته، تاسو ډایرکټ ټلیفون کولی شئ. د غریب دی ملګری ساده موبایل دی ورسره. صحیح شو. اوس که بیا وټسپ انتظام کو ان انشاءالله تعالی بیا به چې کم دی نو تاسو سره هغه نمبر هم شیر کوم، خو د هغې نه مخکې زما نمبر هم تاسو ولیکئ. که چرې هغه تاسو مطلب ټلیفون نشئ کولی، په وټسپ باندې رابطه کوئ نو په وټسپ هم تاسو خبرې زه هغه سره کولی شم. او کوم یو سړی چې وایي
چې مخکې موږ کمې پیسې رالیږلې زما عزتمندو دا یو خبر یاد ساتئ که تاسو 1 روپۍ رالیږلي که 1 لاک رالیږلي که 1 کروڑ رالیږلي د هغې ریکارډ په رجسټر کې درج دی د قیامت ورځې پورې ستاسو د یو روپۍ حساب موږ تاسو له درکولی شو که ته چېرې وایې یاره زما په پلان تاسو به صرف کال میاشت تاریخ یاد ساتئ تاسو وایئ چې ما په پلانکي کال په پلانکي تاریخ باندې په پلانکۍ ورځ باندې دومره پیسې رالیږلې تاسو کم ځای کې لګولي نو ستاسو د یو روپۍ حساب به موږ تاسو چې ستا 1 روپۍ دلته لګېدلې ده دا دلته لګېدلې دا دلته لګېدلې ده ښه زما عزتمندو د هغې نه مخکې الصدقة رد البلا چې کم یو سړی صدقه کوي الله جل شانو د هغه نه تمام مصیبتونه تمام غم تمام پریشانیان چې کم دی هغه لرې کوي ښه که ته یو پردي ماشوم سره پردي ورور سره مینه وکړې محبت وکړې او هغه سره همدردي وکړې نو دغه درد و دغه تکلیفو ستا په بچو راتو خو تا چې کم دی هغوی له خدمت وکړو او هغوی له چې کم دی نو پیسې ورکړې هر څنګه امداد دی وکړو نو الله جل شانو ستا د بچو نه کټ کو او چې کم دی مطلب تا هغه سره مدد وکړو نو تا به په خپل بچو له اسیم کو دا تکلیف په ستا په بچو باندې راتو ستا په رور باندې به راتو ستا پلار باندې به راتو صحیح شو تا د هغه نه اوچت کو نه الله تا باندې اډو راولي نه صحیح شو ښه زما عزتمندو یو بل حدیث ته تمام ویډیو ډېره زیاته چې کوم دی اوږده کوم نه ځکه چې کوم دی نو ملګري زما الحمدلله ډېره مینه کوي محبت کوي د هغوی زه یو جهان نه دواړه جهانه چې کوم دی مننه کوم پښتانه وایي یو جهان مننه یو جهان نه دواړه جهانه چې کوم دی نو زه مننه کوم چې دومره په مینه زما د ویډیوګانې ګوري او دومره چې کوم دی له مینه محبت راکوي چې په یو ویډیو باندې تاسو 7.5 لک روپۍ او انشاءالله قیامت ورځې پورې به زه یو پیسه هم چې کوم تاسو نه پټ نه کم چې کم ملګری څومره پیسې رالیږي که یو کس وایي چې زما نوم والا انشاءالله د هغه نوم بالم او پړوان دی به چې کوم دی نو هغه پروف سره به هغه شیخ یم ښه هغه آخري کیسه دا کومه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سهار ماښام غرمه ټیم به نه کتو هر ټیم به چې کوم دی ابو جهل عتبه او شیبه دی د دروازه ډبوله چې تاسو لا اله الا الله وایي تاسو به کامیاب شئ قیامت پر به چې کوم دی تاسو زه ذموار یم تاسو به زه جهنم نه بچ کوم خو هغوی به چې کوم دی نو ګمڼ پکې غرور پکې تکبر پکې نو زما عزتمندو هغوی به چې کوم دی ایمان رانړو هغوی ته پته وه چې دا آخر الزمان دی آخري پیغمبر دی په حقه دی په سچه دی خو هغې باوجود چې کوم دی نو هغوی به ایمان نه راړو ښه نو زما عزتمندو یو پیره د ابو جهل عتبه او شیبه دی چې کوم دی صلاح وکړه چې مونږ دی خو مونږ هسې نه پرېږدي محمد صلی الله علیه وسلم یادوي دی خو مونږ هسې نه پرېږدي خو مونږ داسې حساب کوو دته یو داسې شر کېدو چې هغه ذهن هم نه تسلیموي او هغه چې کوم دی ناممکن شي مونږ هغه ته دا شرک دو دی به چې کوم دی زموږ نه کلار شي هسې زموږ نه چې کوم دی نه کلارېږي نو دی یو میټینګ وکړو او یو چې کوم دی نه صلاح مشوره وکړه چې داسې حساب کوو چې د زرګونو کالو چې زوړ مړی که نه نو هغه ته پیغمبر صلی وسلم ته به موږ وو چې دا مړی ته ژوندی کا نو موږ چې کوم دی په تا باندې بیا ایمان راړو نو زما عزتمندو محمد صلی الله علیه وسلم سره دا عتبه او شیبه ابو جهل درې واړه راړل ورته ویې ای محمد مونږ په تا باندې چې کوم دی ایمان راړو ستا په الله باندې ایمان راړو خو زمونږ یو شرط دی هغه ورته وی څه شرط دی نو دی ورته وویه چې زمونږ د مرضۍ مطابق مونږ تا قبرستان ته بوځو ادیرې ته بوځو یو مړی به ژوندی کوي خو چې کم مړی مونږ تا ته خو په کم مړی باندې مونږ ګوتک کیدو نو هغه به ته ژوندی او هغه چې مونږ ته ووایي چې او دا آخري پیغمبر دی دا حق دی او دا سچ دی نو مونږ به هغه وخت په تا باندې چې کوم دی ایمان راړو نو محمد صلی الله علیه وسلم اسمان ته چې کوم دی داسې سر اوچت کو صحیح شو او الله ته وی یا الله ستانه دا خبره بعیده نه ده ته کن فیکون ذاتې چې څه وغواړې نو هغه کولی شي خو یا الله نن چې کوم دی دا مړی ژوندی کړي چې زه لکه مطلب دا دی چې دی ایمان ناړي په ست طریقه چې دی ایمان ناړو دا سرداران دي دا چې کوم دی نو پوره د مطلب د کلو یا د خاریو دومره چې کوم دی نو سرداران دي چې دی ایمان ناړي دا نور خلک په چې کوم دی د دوی په وینا ټول ایمان ناړي نو زما عزتمندو محمد صلی الله علیه وسلم مخکې شو دا درې عتبه او شیبه ورسره شو او یو قبرستان ته بوت او تر ټول نه زوړ 2.5 کاله مخکې یو مړی وفات شوی حضرت عیسی علیه السلام د زمانې هغه قبر داسې نو چې پته هم نه لګېدی چې دلته قبر او که نو هغې ګوته ونیسله وی دې کې یو مړی دی هغه چې کوم دی نو ژوندی که نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپو ته د هغې مړي ودرېدو او وی ورته قم باذن الله پاسه ای مړیه د الله جل شانه په حکم سره
نو زما عزتمندو هغه مړی چې کوم دی نو راپاڅېد، د الله په حکم راپاڅېدو. محمد صلی الله علیه وسلم سوال کړو یا الله ته چې کوم دی هر څه کولی شي، ناممکن ممکن کولی شي، ته چې کوم دی دا کار وکړي. نو هغه مړی چې راپاڅېد زما عزتمندو راپاڅېدو سره په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې نظر ولګېدو. اسې ویو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب الله. زما عزتمندو راپاسېدو سره په حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ووی، سلام ووی، او دا اقرار یې وکړو چې دا آخري پیغمبر دی، آخر الزمان دی، د ده نه پس په قیامت ورځې پورې بل پیغمبر نه راځي. او لاس یې سره میلاو کړو محمد صلی الله علیه وسلم سره او ورته وی ای محمد صلی الله علیه وسلم ما ته کلمه ووایه. په لاس باندې بیعت وکړو او هغه صحابي شو، مړ شوی دی کافرو. راپاسېدو سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم لاس میلاو کو، لاس میلاون نه پس زما عزتمندو صحابیم شو، کلمې مې وویله، بیا واپس چې کوم دی نو قبر ته لاړ. نو زما عزتمندو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی عتبه ابو جهل عتبه او شیبه ته مخ راواړو، وی اوس څه وایي زما وروڼو، اوس خو ایمان راړئ. نو هغوی څه وایي په جواب کې؟ وایي ته خو جادوګر یې، دا خو تا جادو کو. نو هغوی په یو لاره لړل او محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ځای پاتې شو او الله ته دواړه لاسونه اوچت کړل او په ژړا شو چې یا الله چې چا پسې سهار ماښام بیګا غرمه ټیم نه ګورم او زم د کلمې دعوت ورکوم، مینت کوم، زاري ورته کوم، هغوی ما ته جادوګر وایي، هغوی ما ته دروغجن وایي، هغوی ما د ایمان را نړو. او چې کم سړی ما پیژندم نه، ما لیدلم نو یو مړی چې کوم دی نه په ما باندې ایمان راړو. یا الله دا څه ماجره ده؟ نو الله جل شانه ورته ارشاد فرمای ای زما محبوبه، ای زما حبیبه، داسې حساب دی چې دا کم یو مړ مې ستا په لاس مسلمان کو، صحابي مې کو، ستا امتي مې کو، نو د به حضرت عیسی علیه السلام سره ډیره زیاته مینه وه، ډیر زیات چې کم دی نه محبت و، دی ډیر امیر انسان و. دی وی نن زم په عیسی علیه السلام ایمان راړم، سبا زم ایمان راړم. په ایمان راړو کې چې کم دی زما عزتمندو الله ورته وی په ایمان راړو کې چې کم دی نو دی د وفات راغی، دی مړ شو. نو دا ټول څو تاسو ته ما وی مینه چې کم یو سړي سره ستاسو مینه په حقه مینه، کم خلک تاسو په دنیا کې خوښوئ، نو قیامت پر ورځ به هم هغوی سره پاسئ. نو زما عزتمندو یو ورځ به مونږ مرو، دا دنیا فانی ده، زمونږه نیکیان څه شو، د هغوی پلاران څه شو، هغه هر څه پرېږده، د دواړو جهانو سردار څه شو، د دې خارو لاندې پروت دی او که پروت نه دی. نو زما عزتمندو 3 کسان دي چې د هغوی اعمالنامه به نه بندېږي، نو ټولې دنیا اعمالنامه بندېږي به. هغوی کې یو کس دام دی چې صدقه ورکړي، ایصال ثواب یو کار وکړي. اوس که تاسو دا مدرسه جوړیږي، که ستاسو 1 روپۍ وسي، 1 لاک روپۍ وسي، 1 کروڑ روپۍ وسي، نو زما عزتمندو تاسو ورکوئ، تاسو به چې کوم دی نو پناه شوي یئ، مړه شوي به یئ، خو قیامت ورځې پورې به دا مدرسه، دا جومات او دې کې بچي سبق وایي، تاسو ته به قیامت ورځې پورې چې کوم دی نو ثواب راځي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام.